أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او درشمه مرجع رسول شورا زمو وسوس درس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت دیجه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلور کلو یې پنځه کلو په عمر باندې د خپل والدې سره د مدینه په طرف باندې روانو یا د عبد الله صاحب زیارت لا او یا د رسول الله د مامغانو خواله د یو مشاغله کې سره دلو په دې مزمنس کې دغه مور وفات کېدل امینه بیبي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پرورش دغه نیکه عبدالمطلب صاحب لپاره شو دغه سره تقریبا سلو اتکاله 2 میاشتې ولس ورځي چې په دې مزمنس کې هغه وفات شو لاړو د رسول الله تربیته د ابو طالب په قبضه دغه په لاس کې شو تر دې پورې چې د 12 کلو په عمر باندې شو د رسول الله تر د شام په سفر باندې روانو د رسول الله د خو نړیر اصرار وشو چې زم تاسو سره زما هغه له د کشر نشیتلې وینه زم دغه د محبت نړیر متاثر و نظام سره روان کی په دې مزمنس کې د بشرا علاقې شکل رسیدون او الته یو راهب سره د دې دوړو ملاقات او د رسول الله بیرته واپسی چې د اخر زمانه نبی له يهودي ونه وجني دې جبره مسله شوی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام څخه څه صفات موږ دا بیان کړی و چې کله به د ابو طالب د زامنو سره کېنه سو بډوړې باندې نو هغه به ماړن شو او ډوړې به اضافه پاتم شو او الله نبی به چې کله سره نو دغه به بیکار نه کېدو او وګي هم پاتې شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله سره وچته دون د سترګې به تورې وي او سر به ورته غوړو قناعت ولا انسانو کچا بچی شي ورکه خړلو به کچ شي ورنګ نو په ورځ شپو شپو بغارو پنار باندې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو خاصه صفت چې نن درس کې شروع کیږي الصدق محمد رسول الله په ټول عمر کې چې دروغ نه ویلي رښتینی انسان تر دې پورې ورته کې د امر غلی چې مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ به پری دی خو دروغ نه وایي چې کله انسان دروغ شروع کی وي دا سړی په خپل امام باندې ویریږي او قران کې رب العالمین د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې ده به ما کانوا یکذبون منافقان انسانان عقدی شی به همیشه دروغ وایي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه څوک چې رښتیا وایي دا به د نیکی په طرف روانيږي او څوک چې د نیکی په طرف روان شو دا به جنت لرسیږي ان رسول الله مقصد به حدیث کې دا چې همیشه رښتیا وایي انسان چې دا خبره به ځان باندې لازم کی چې زب د مخ کې څومره دروغ ما ویلي دی الله دا غینستا هغه به بارک انسان معافي غواړم انده به شرط هم دروغ نه ما د دې انسان خیرونه د برکتونه ته به ګوره د دې په عمر کې د دې په اخلاق کې او په معاملاتو کې دا قصب کار دی نو د رسول الله په صفاتو کې یو څو مزیدار صفات دا و چې دا صادق انسانو دشمنانو دا منل چې دا رښتینی دی دروغ نه وایي والفضل ما شهد به الاعداء کمال دا چې سبب د فضل باندې دشمن اقرار وکړي د مکه مشرکانو نه بچا د رسول الله بارکه ته پوښتنه چې دا څنګه انسان دی دا ډېر صادق انسان دی رښتینی انسان دی یو صفت دا و د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل صفت دا و چې خیانت نه ځان ساتو خائن نو د خیانت برابر خبره ده کاغه رب العالمین په حق کې او کاغه مخلوق په حق کاغه په یو وحده کې کې په یو منصب کې کې په یو خبره کې بده ټول کې رسول الله د خیانت نه ځان ساتلې دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د منافقانو په علاماتو کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله هغه سره امانت کې خودلې شي د خیانت کوي او رسول الله فرمایي چې قیامت په علاماتو کې یو علامت ده چې دا په امانتونو کې خیانتونه شروع کېږي د شي 32 پیر رواني لکه انسان چې په غنیمت باندې راځي رسول الله شرط خیانت نه لري کړی د الله د نبی په صفاتو کې بل صفات دا چې اشد الحیا ډیر انتهایی حیاناک انسانو تر دې پورې بعض روایتو کې د شي راغلي دی اشد الحیاء من العذراء في خدرها یو زنانه شراب د خپل کوټنۍ کې ناشتي او هغه پیغله زنانه هغه کې چې څومره حیا ده رسول الله کې د دینم زیاته حیا و دخل قران به تیریدو وې د شي کیفیت باندې تیریدو لکه انسان چې دا ګمان وکړي چې یو پیغله زنانه هغه چرته د پردو سره سره ملاقات نه وشي هغه خلکو به د مخ باندې ورتيریږي نو څومره په کم کیفیت باندې روان شي ډېر انتهایی وچت ناشنا لیکن د دې باوجود محمد رسول الله ګور ډېر بهادر انسان او مشجع حدیث کې راځي یو ورځ په مدینه منوره کې د شوازه ولګي د وسه بلا رااله
څه مصیبت دي تر څو پورې چې مجاهدینو اصله راخستین او محمد رسول الله د بار طرف نم د سر روانو وی ویل چې هیڅ نشته خیر او خیرت دی بس قرار وده شي آرام وکي د سینه کوم شرط ویږي هغه ځان پټ کې ملګر لوي چې لکه تاسو وګورئ څه چللې ملګری لا خبريږي نو تر څو پورې چې بیا صحابه اخ کلک مجاهدین هغه چې ځان برابرې لیکن رسول الله دومره اوچت کمال کړو چې برتر هم ګرځیدو علي بن ابي طالب فرمایي وی چې کله په میدان د جنگ کې په موږ باندې میدان سخت شو نو موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کوم ځای کې الله نبی دې انت ممزان ورسو باغ باندې به موږ خپل ځړ راډه کولو حیانات انسانو لیکن دغه باوجود بهادر او شجاع نظر ته نعیم کې رسول الله په حیا باندې به تفصیلی بحث شوی دی حیا به دومره وا وی شکل به یو کار ولید او هغه به د په طبيعت برابر نه و مخامخ به انسان باندې رد نه کو چې لکه تا کې دغه نقصان دی او دا مسله ده او دا بلکې عامه خبره به وکړه چې وی ویلې زمونږ په دې ملګرو کې بعضې د خلک دي ما بالو اقوام سوجره دي بعضې خلکو له څه کار ده خلکو دي چې د کارونه کوي هر سړي به ځانو پیژني چې لکه زه مو دا کار مې کړی سبب دا کار نه کوم دومره وشت انسان حیا به سره ویلې شي امام راغب رحم الله لیکلی دي وانقباض النفس عن القبائح شرعا عرفا عقلا خپل ځان د دې بدو شینو نه ساتل کاغه عقلی بدوي کاغه شرعي بدوي کاغه رواجی بدوي ابن حجر اسقلانی فرمایي وي چې اخلاق په انسان کې پیدا کېدل چې د بدوی نه ځان وساتي او نیکي لر وړاندې شي د خلکو په حقوقو کې تقصیر دی ونیش شیخ جنید لیکلی دی رحمه الله وی انسان رب العالمین په دې انعاماتو کې سوچو کې او به په خپل ګناهونو باندې سوچو کې د دین چې کوم کیفیت انسان لره عارف شي د حیا ده چې موږ څه کوو الله رب العالمین ته موږ سره څه کوي موږ سلیریش ګنټي سم مخالفت نه تړلې او ته موږ باندې د نعمت کوي او به دانه مشروع کړي دی او د نعمتونو او دا حیا په انسان کې کله راځي یو دا چې انسان په خپل ګناهونو کې سوچو کې دویم د خپل عمل په تقصیرات او نقصانونو کې سوچو کې او دریم د رب العالمین انعاماتو کې سوچو کې څلورم هغه آیاتونه او احادیث وګوري چې پای کې د حیا فضیلت ذکر شوی دی او پنځم چې کله عمل سره د الله د پاره کوي حدیث کې رسول الله فرمایي چې کله حیا د ایمان شعبه ده کله وایي چې حیا ټول خیر دی د شي اخلاق په انسان کې راشي شغله بد کارونه سره ور باندې منش نبی کریم علیه الصلاه والسلام کې کیسه صفت دا او اذا ذهب المذهب کله رسول الله چې خپل ضرورت پوره کول ډیر لري بلاړو صحابه فرمایي دومره بلل لاړو چې زمونږ د سترګو نه بالکل پناه شو شرط هم نږدې ضرورت پوره کړي نه دي د رسول الله د پرتګال شرط هم د ملګرو لیدل نه دي یو ورځ وې صبات تقومن د شو جدا غو نه کندرو انت خپل ضرورت پوره کول حذیفه ابن یمان ان شاء الله ودرو دی خو جلکه دی خو سوګران شي نور ډیر لري تل انتهایی حتی تر دې پورې سلف دام لیکلي دي وې چې کوم انسان او د سماته وکي او به د خپل بردوګاک پلاس کې رانیولې او د سر رواني وي د دې انسان شهادت او گواهی نه قبلي مردود شهادت ته د مروت نه خلاف کار وکي چې د باغې ځکه خپل ضرورت پوره کوي به بردوګاک په لاس کې نیولې او په دې خور روان دي د محمد رسول الله بردوګاک شرط مشاهده لري نه د سلام بچان لیدل دومره حیانات او دومره وشت خلق حدیث بخاری کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې د ټول انبيانو دا خبره فاتې ده چې انسان کله حیا پرې دي څه کوي به هغه دي کوي دغه حیا د شمو تاسو د شراګیر کړیو د نیکي په طرف باندې دعوت او د بدوی نفساتي د غلطو حرکتونو د غلطو خبرونو غلط ځای الله سړلو نه انسان کې کیفیت راشي شغله به وړاندې کېدل نشي حاصل لا محمد رسول الله کې ډېر ښه اخلاق دي قران کې رب العالمین فرمایي ته د وشت اخلاق ولید عائشه رضی الله عنها قال صحابه کرام را لوي ویل یا ام المؤمنین د رسول الله اخلاق سری وکانه خلقه القران دا قران ټول د رسول الله اخلاق ما فی کوا ځان ما فی عادت کا توحید د خلق را بلا نه کېل را بلا د جاهلان نه مخاړه منځونه کې پابندي کوا د وشت ایمان والو به پیدي مجلسونه نه کول د خپل عورت حفاظت کو د امانت ته حاجت ساتو د لوس پابندي کوله د مانزه حفاظت کو خلق د خیر تمه لرله شابه شوري د شهید امت سره رب العالمین آیات شو کیسه کیسه اخلاق ته صدرې ده په شی بدنامه نه لګوله د دوستانو مابین کې جدایي نه راوسته مصیبت به شور باندې کله راغی نو صبر به کو چې کله باندې نعمت په وشي شکر به کوله د خلکو په ژوند کې د رسول الله محبت پروتو گاونډي ته خوشاله د شي امام چې چرته دروغ نه دی ویلي پاک دمن انسانو معاملې کې ډېر نرمي کوله تر دې پورې
یو زنانه چې کله حتی د غلامانو دعوت به قبول کړي د زنانو د وینځو دعوت وینځو اشاره ورته وکړه او چې د خپل مجلس نه وې دي چې مې سره کار دی چې ال تر ویل دي فوران دی رسول الله ورته ویلې وې زبستا حاجت پوره کوم چې بکم ځکه ته غواړې چې تاسو راغی زرسم د څه نه کولې چې لکه ځم مېره ما زه په دې ځکه ناسې موږ خو د ګارد ولاړ او څوک در پریدین او څوک راځي هغه دی وی هغه ټیلوي راټیلوي معنا د محمد رسول الله کې استا اوچت جامع اخلاق دي قران کریم ټول رسول الله اخلاق نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 12 کلو یا د 15 کلو په عمر کې دی چې په دې منځ کې واقع وشو چې غیر ویل شي حرب الفجار توجه حرب الفجار څه معنی حرب معنی جنگ او فجار معنی د نافرمانی عربو کې دا مسله و چې رب العالمین په دې څو میاشتو کې ذوالقعده ذوالحجه محرم شوال د حج د کوم موسمونو په دې کې د جنگ جګړې قتل او قتال نه منشي وو چې دې کې تاسو دا شی نه کوي ترڅو د حج نه شو پاره مې د خپل حج پوره کی په کده شو ولا نعمان ابن منذر دا د عربو یو بادشاہ د عراق د مکینه حل تلاړو وې د سمال راولې ګره د اوقاس میلیلا او د هغه مال مشری شه دا عروه ابن الرجال یا عروه الرجال ورکړه ورته ویل چې زما د مال وېسو د اوقاس په میله کې خرج کا انت لارشه هغه دا ډیره کوي کله چې د میلیلا راغلو په دې کې عربي او براس په نامه باندې په دې انسانانو کې بعضي د انسانان دي چې هغه غواړي په ځای کې قتل او قتال او جګړې شروع شي د خلکو په تلیتونه کې دا مسله ده رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام بعضي انسانان د خیر چابین دي د شر کولبونه دي او بعضي بالعکس دي د شر چابین دي د خیر کولبونه دي بعضي انسان چې کله مجلس را داخل شي نه متصل جګړه جوړ شي بعضي د شي چې جګړه او قتلونه شي لکه دا چې کله راشي څه جوړ وشي دي براس په نامه باندې سړی دار او چت شو او عروه الرجال یا عروه ابن الرجال دی اوجل او قتل کی ایسه وتکید خبر لا د عربو مشرانو له دا خبره وکړه چې ای خلکو ګوره ما خو قتل کړی دی ګوره د شنه چې تاسو به غیر نشئ زه تاسو حرام لنه نه وځي تختی حرام نه چې کله وسړی داخل شونه به پاګې باندې چې بحث او جنگ او قتل قتال نه کوو د عربو چې څومره مشران واغو ټول د میله پرې خو د تجارتونه پرې خو د لاړ په دې حرام ونه واته د قیس ابن غیلان چې د طائف نه او قافله او قبيله وا رالل مصالح تشکیل ورکړي نو ابن منذر چې کار شوی رساسو د سړی وجله ورشي چې کله بیت الله لرارو د عرب ټول په حرم کې دنه ناسو بار نه راوته ډیر انتظار ورته وکي خو الته ناسو اخر ورته ویلې ویر روان کار به موږ تاسو جنگ کوو اوس خو تاسو په داخل د حرم کې راوځي نو موږ هم در باندې حمله نه کوو ګورو به وی سیدا دوی شلال عرب خپل اسلحه برابر کړو دوی برابر کړ روان کال چې څنګه راغی جنگ جوړ شو دوره سي پاول کې د قریش کمزوري شو لیکن ماجګر وخت کې رب العالمین دوی له طاقت ورکړي چې ایسه به خلکو باندې راوچت شو را بالا ډېر قتلونه به کې وشو جنگونه به کې وشو اخر به کې درېمګړې راغی صلح وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 15 یا د 14 کلو په عمر دی او سفر مې یا د 16 کلو په عمر وی انبلو رسول الله فرمایي چې په دې جنگ کې من برخه خسه ور خپل ترون له مغشي ورکول او غي وشتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې جنگ کې ولې شریک شو لوی وجه پکې دا ده چې محمد رسول الله د جنگ ټریننګ یاد کی مجاهد نبی دی تورات کې محمد رسول الله یو صفت دی نبی الملحمه اق نبی چې هغه د خلکو نه کوکی تر شغه مجاهد دی عبد الله بن جبیر فرمایي وکړه چې څنګه مشرانو جګړه کوله موږ به زی بوتله په طرف باندې وځي کې کینه ولا مولانا د دشمن سره په میدان د جنگ کې لاندې وته تر څو پورې مال دا وکړي چې نسبازي د شي کوو تر د شي چلاوا حتی تر دې پورې امام الحديث الباني رحمه الله او نور اهل العلم هغه دا فرمایي چې وسړی جهادي شیډي او هغه فلمه د خپل کشرانو د زنانو لم چرته وکي پای کې بس ممانعت نه لکه عائشه رضی الله عنها رسول الله د دې حبشو جګړه خودلی و چې هغه نه زبازي کوله تر څو پورې زنانه په دې اسلحه باندې پوښ چې په دې کیفیت باندې بوشتل کیږي او د څه بنخ کیږي او د څه په دفاع کیږي او د څه په تعرض او د څه دا او د څه دا د رسول الله به مقصد داو چې دا ټریننګ شي مجاهد شي ځکه مجاهد نبی دی د دین اورسه دوی مؤخر علی شوال په دې مېش کې جوړ شو حلف الفضول فضول دا معنا چې بهترین حلف ده د بهترین انسانانو حلف المطيبين حق انسانان چې هغه خوشبوینه لګولې وي یا فضول دا معنا چې ډېر څه کسان راجم شو چې دغه نوم فضل او دام فضل او دام فضل او دا او دا د یو شی باندې قسم وکي څنګه قسم وکي
د یمن نه یو سړی راغی د زبید په نامه باندې هغه دلته په عربو کې مال خرج کی عاص ابن وائل السحمی د یو عربي او د مکی باشنده او د مال واخصو مسله خلاص شو وی ویل چې دا مال ما نه راکسه به تعالی پیسې درکم وی چې ډیر خلاص دې زبید به شکرتي طلب د مال کو چې مال مې د پیسې راکا ویننه درکوم سبا درکوم نه درکوم سبا درکوم خو بده کې ډیر وخوته اخر ورته ویل چې د مال راکا کمال مال پیسې راکا که پیسې نه راکا د خپل مال راکا دی عاص ابن وائل السحمی ورته ویل چې نه مال درکوم او پیسې درکوم زلاس د اخلاص څه کوي هغه وکا بعض انسانان د شي چې هغه د ډاکی کوي دغه زبید لاړو دارالندویلا دارالندویلا قضیه چې قصي ابن کلاب جوړ کړو او د ابي عبد الدار له وسپارلو چې حکیم ابن حزام غالبا ورنه په 1 لک درهم واخصو ما ورزه له په غیبه لک ملامتم کې خو ویل چې دا 1 لک درهم یا دینار ما فی سبیل الله وقف کړو دا غیر پر مې دا خرج کړو دې دارالندویلا ورغه زبید ورغه د عربو د مشران راجمه کړ چې هغه بني مخزوم د ابو جهل د قوم او د قشم بني سحمه چې دی عاص ابن وائل ما د مال قبض کړی دی یعنی مال خپل مال نه کړي مال پیسې راګي د څه چل کې ظلم کړي دي او تاسو ما سره بده کې کومک وکړي اگر که زه بل ځای راغلم دی یمن نه خو هیڅ هم د دې خبر باندې وګونه نه پوه اعتبار ورنه کې چې زه مسافر سره دغه څوک خبرې لغوي دي کې دي کې کیسه کې نه لیکن دا دی او چې غره وخت ډیر او چې شاعر مو او د دې قریش او د دې عربو په سخت زمو بدی بیان کړه چې دا کمر خلک دی او دا خراب خلک دی دا د خلکو لمرونه قبض کوي به پیسې نه ورکوي به ایسو باندې خېټه ورک شو دا به غیرت خلک دې زموږ سره دفاع نه کوي خدا خبرې وکړي عربو کې عادت دار شوغي په خپل شهرت او په خپل عزت باندې ډېر سر ور کوي زبیر ابن عبد المطلب چې دا محمد رسول الله کاکاو دا د یو شاپ یو کور کې راجم شو ابن جدعان داغه په کور کې کېناست او قسم وکي لاسونه دي خلکو له بیعت کو ورکړل چې یا به د دې شړې کومک مونږ کو راځي چې کوم ځای کې مسافر سره راځي کاغه د بار ملک او کاغه د مکی والے چې چور باندې ظلم وکي موږ به دغه انتقام اخلو یو سره بیعت وکي بل سره وکي بل خطور سره وکړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره دې مجلس کې شریک او ډېر ښه مجلس چې د غریب دفاع وکړو او چا چور باندې ظلم وکي د ظالم مقابله وکړو مال به دغه نه اخلو دي شړې به ورکو د دې عاص ابن وائل خو له ورله اول د مال نو ورکو خو چې کله ضرور باندې راغی مال ورته تسلیم کی د عبد الله ابن جدعان په دې کور کې د فیصله وشو دا مالدار سړیو څنګه مالدار شو دا ودا په خپل وخت کې ډېر غریب و دي پلار ایسه دا وشو د ځان نه جدا کی چې 1 روپۍ ګټې نه لیکن قرضونه په ما باندې راړي زله دي څنګه ورکېګا دی عبد الله ابن جدعان باندې دا ژوند ډېر سخت شو د شي ارمان وکي چې الله ما مړکا دا سره کوم ژوند شو پلار د کور وشړل ما مال نه راکې څوک مال قرض نه راکې خو روانو مقصد دا و چې د شله وزما تر څو پورې وزمره ما مات کې یو مارو کامر باندې وړو می سمې وجني قتل مکی دا کار وکي مې په دلاره کې روانو چې دلیل ورغه یو غټ مار ول د تکسر مار پروتو نو دی عبد الله بن جدعان ویلي چې د دې مار خواله ورسم چې اسمه وښنه عمر شمه دا شون ته ما باندې ډیره سخت خودکشي کوله بعض خلک په دنیا کې تنگ شي د بی دیني د وجه ځان به وښني یا ځان مردار سندي واچوي تعمیر نه ځان وګورځي یا بل کارو کې یا بل د دې مار خواله به کله ورته وي دا ځې په ځای باندې پروتو چې به ورنږدې شو به ځې په ځای باندې پروتو خوشي خواله کله ورغه هغه د سترو زرو مارو یو شا سر زر جوړ کړی و او په دې ځکه دفن کړی و دا خبره وکړه چې په مرور د زمانه باندې بسرا شم یا بس مارا بچیان راشي د استر زر بسان له وباسي لکه اوس د انګریزان په افغانستان کې ورې باز زینو کې د استر زر دفن کړی دي کله په شابه قبرونه جوړ کړی دي چې یو شی چابل چې کله عبد دا ورغه ابن جدعان وې دا سړی راواقص او هغه خرڅ په پاغي باندې ډیر انتهي اوچت مالدار شو عربان براته د په دې کور کې به جرګه کوله ځکه مالدار انسانو او تر دې پورې د حجاجو خدمتونه به کوله غوله د شودو د پيو د ممیزو د کجورو د ټول تنظیم د حاجیانو د خپل کو دا د ابوبکر رضی الله خپلوانو د عائشه رضی الله خپلوانو یو ورځ ورته پښتنه وکړه ورته ویل یا رسول الله ابن جدعان دغه دې حاجیانو ډېر خدمتونه کړې دي ډېر خرچي ور باندې کړې دي آیا په دې باندې بس اجر دل ملاو کړی شي کور باندې کړی شي رسول الله ورته الله نشور کړي وې د په دې ټول عمر کې هم د شنې دی ویل چې اللهم اغفر لي الله رب العزت معافي مال معافي وکړه هغه ورسې د پاره کوم چې د قیامت ورځ روان ده پاګه کې ما معاف کا
یا په دې دنیا کې ما په تاسو پورې باید ورس باندې ما باندې اسانتیا راشي د دې وجنه عمل چې قبلې کې دغه باره کې څو شرطونه دي مخکې درسونه کې ویل شي وو اول پکې د توحید عقیده دویم پکې د محمد رسول الله تابعداري دریم پکې احسان عمل د الله لپاره څلورم پکې اخلاص د ریا نه ځان ساتل پنځم پکې د مخلوق حق ادا کول چې پر دې حق د طرف کړی نه شپږم د ځان سره حسابي کول ووم په جذبه باندې عمل کول سستوب او عادت باندې نه کوي اتم د ادب لحاظ کوي او نه هم باندې عمل کوي په دینت باندې چې پاغي دنیا کې الله ور باندې مال پیدا راکړي لسم د رب العالمین سره محبت ساتي یو لسم به عاجزي کوي او دولسم به د الله تعظیم پر اغله کې لري د الله محبت په قران باندې راځي په منځ باندې په ذکر باندې په خلوت باندې د الله د نیکانو بندگانو کې ناسلو کې د رسول الله په تابعداري کې د الله لپاره مینه او د الله لپاره ورانه خیانت نه ځان ساتل مجاهده کوله په دې کارونو باندې الله محبت سره راګرځي نو چون کې په دې ابن جدعان کې د توحید عقیده نه و نه د الله نه بخنه وختل عائشه بین رسول الله ویل چې د رب باندې اجر نه تقریبا رسول الله د 25 کلو عمر له ورسېدو چې کله 25 کلو شنه ابو طالب ورته ویل چې وراره اقتصادي مشکلات تعالی معلوم دي د څه چلو کا چې ته په سفر باندې روان شه شام لاله تجارت وکا اوس موږ د حالات ګوري څومره مال چې موږ ټول په حاجانو باندې لګو دا څه بل مسله د ذریعہ د مدن نشته نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې تیار شو ویل شهیدا خو مال به کومه سره خو مال نشره به زله خدیجه کبرا نه به منګه اصول کو دغه نه به والو دا مالدار زنانه و تجارت نبی مال ورکول واغه په ګټه باندې نیمه ګټه بداغي شو نیمه به دیش وا په دې باندې د عربو د عادت شروع تجارت خدیجه رضی الله عنها چې سوال جواب وکي چې رسول الله هغه د تجارت په نیت باندې وځي واغله خدا معلومه چې دا ډیر دیانتدار او امانتدار انسان دی کزمانه څنګه طلب د مال وکي زموږ د ټول مال ورکوم چې دا لارش نو ابو طالب شه دراله او خدیجه له ویلي چې زمونږ دا وراره موږ په سفر باندې لیکو د 25 کلو په عمر باندې کته موږ سمال راکی وې سید اسماء اعمال والی لیکن څومره ګټه چې وشو او څومره مسله ده زه صرف ساري ورله دوه خان ورکوم اضافه شي به نشته ابو طالب یې مخ د خپل ورته دوه خان د پرچاله نه دی او کچې ته بده کې زیاتواله راولي ری والا وېزه څلور شو د اجاره د مزاربت نه ځکه قانون درته په مزاربت کې شی نه معلومیږي چې دومره پیسې زما او دومره ستا او په اجاره کې دا معلومیږي دلته د رسول الله سره اجاره ولګیدا مزاربت کې به دا خبره چې تاوان به بچای مال د یو دی او ګټه وټه د بل کوي نو اهل علم دا فرمایي چې د دې ګټه نه به دا تاوان پوره کیږي که چیرته دوی تقسیم کړي نه و او که تقسیم کړي وای بالکل ګټه کړي نو به د مال والا تاوان وش چونکی دا اجاره او په څلورو کارو باندې رسول الله روان شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تجارت ناشنا تجارت نور عربانو کې دا تجارت چې دي جنبه پیسې ویوړنو په شام کې به شی واخصو به مکه کې خرج کی او رسول الله د دې جنم ځان سره مال واخصو الته خرج کی دغه ځنه مال راوړل دلته خرج کی ډیر اوچته ګټه به رب العالمین ورکړه مېسره د خدیجه کلبرا او غلام د مشروان کې وزلارش مېسره چې کله سره په سفر باندې روان شو ډیر نشته عجایبات ولیدل د رسول الله معجزات یو دا چې دوه ملائکو د رسول الله په سر باندې سورې کول سورې تعجب وکي مېسره ویل چې کته سره کوم ناشنا سړی دی سور نور دی او دوه ملائکه یو بل سره دا وزري وجې کړی دی په محمد رسول الله باندې د پاسه لکه چتري غوندې روان ډیر ته متاثر شو او بل درې مې سره د شي اکرام کول ته به دا ګمان کول کوي مشروره سره د دې چې په عربو کې خادمان او غلامان دا ډیر د شي کته مرتبه کې ګڼل کېږي لیکن جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره اکرام کول کوي مرګري ورور چې سره رواني اېدینه متاثر شي د سمره اوچت انسان دی منهاج المسلم کې د عمر ابن عبد العزيز واقع چې ذکر کړی د تیل خلاص و نو ملما ویل چې زبر د تیل راوالم عمر عبد العزيز ورته وی چې نه زما په کور کې ملما دا کار نشي کولای وېزه خادم براجي کو هغه 15 منټه کې چې وسو د شوی هغه براجي غوا خپل لا وختیل راړو په دې کې واچول ورته ویل چې ته امیر المؤمنین ته څنګه دا کار کوي وې چې مخ کلالو ابن عمر ابن عبد العزيز نه میدم وشرال عمر ابن عبد العزيز مو به چې کینه عمر ابن عبد العزيز منو په دې کې څه کمیګه مخونه په کار را چې په خپل خدمت وکم لکه رسول الله به په خپل خدمتونه کول په دې لار باندې شام روانو عقب هرا چې کوم مرشي دغه په ځای باندې دغه بچي بل ملګری هغه ځکه ناسو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدو ځان له دعوت کې مې سرمو ورته ویلې دلته چې کله رسول الله راغی دی ونه لاندې کېناستو قسم وکړي زماره په الله باندې قسمي چې په تورات کې موږ دلی دي
د اخر زماني پیغمبر چې راځي پاغه کې بدل د علامات او د دې ونی لاندې بکینی هیڅ د دې لاندې نه ستې مگر اول محمد صلی الله علیه وسلم لاندې کې نشو مې سره له ویل چې دا وګوره د اخر زماني پیغمبري مکه ټول عرب رسول الله نبوت معلومیږي جرجسو ته معلوم کې په دې کې صرف مې سره لا او په دې کې ناشنا کمال داري وی چې کله په دې غونډې باندې راوخته نو دغه دوه ملائکه ور باندې سورې کولو او هر کانه هر بوټي چې مالې دو محمد رسول الله سجده کوله دا خبره د مې سره په لړ کې نورم پرې وتا انت چې کله لاړو تجارت کې دا غاک شي راځي هغه سره ډیرو ناشنا رویا په فراغه تندي او کچا نشي ماخله ډیر په نرمۍ باندې او کچا نشي ورکیم ډیر په نرمۍ امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله بن مسعود نه خبره نقل کړې ده چې کم سړی په دې لین دین کې نرمي کوي رب العالمین به دا جنت لور داخل کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چا بارکه دا خبره کوله چې په خاص زمانه کې وسړی مړ شو الله رب العزت ملائکه له ویل چې تاسو وګورئ دا عمل نامه کې هیڅ شم نشته وی به موږ ورته چې نشته پکې صرف دومره شی چې ما په چا باندې قرض وقت بچی پورا شون به یو ماستر نشه ما وی زبله مېش کې براکه به بل مېش راکه پم دې کې سمور شو کله به ورته ما پون کې کله اکثر یې شکل لګ وی رب العالمین به وای چې زما دې بندر دې بندگانو سره دومره نرمي کړي زه ډیر لایق هم چې دې بند سره نرمي وکم ایسه تاسو د جنت لبوسه رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام رښتونه تاجر امانتدار چې هغه په تجارت کې درواغ وغیرہ دا خبره نه کوي په ورځ قیامت به رب العالمین د انبیاء سره په صف کې راځي تصور وشت کمال دی دا یاد ساتي چې کوم دکاندار هغه په دې لیندن کې اخلاق استعمالي خلک مرتضی تر چې خلکو بجونه کې رب العالمین دا محبت دا ورچوي او چې کوم سړی هغه کنزل کوي تنگ دستي تنگ زړی چې لکه په ما باندې د عمل راکته کې وشه اخلنا او دا وزبر د چیرته الماری کې کېدم چې خسره اول به ویل چې نه اخلم او یې اخلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کار نه کوي په پراخه تندي باندې دا کار کولو بیرته تجارت را روان شي تاجران شکر له وګرځیدل خدیجه کبرا له شاویل چې محمد رسول الله راغی هغه د چوچت بلخانه له وختله نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دلار باندې روان دي دوه ملائکه قرباني وزر د شنیولې دي خدیجه د نور زنانو आवाज کې ودل تراشي محمد را روان دي علیه السلام او داغه په سر باندې دوه ملائکه بره وزر ودل شنیولې دي ودار دي شری ګور ډیر اوچت کمال دی د خدیجه په دې کې رب العالمین نشه محبت رسول الله پیدا کی مال شکل راو ډیره ګټه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه د 25 کلو په عمر باندې دی نفیسه ابن منیه د یو زنانه و دی خدیجه کبرا ورته راولېګل ورته ویل چې محمد رسول الله له وجه واده نه کوي کته واده کوي ګوره خدیجه سره واده کوي خدیجه ډیره مالدار زنانه و ډیر خلکو په جرګې کړي وی چې پلار ور کړی نه و یو خو سروي کلو په عمر باندې و وې دی وخت کې زور واده نه کوم بخاری زنانه ما دا خدمت دا شینه بیرت کول دا نفیسه ابن منیه چې کړه رسول الله صلی الله علیه ورته ویلي حلا تتزوج ولی تو واده نه کوي مالک لا تتزوج ولی واده نه کوي نبی کریم علیه السلام ورته ویل غریب ما واده په سبا نه کیږي دی ورته ویلي وته چې زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده ډیره حسندار ده ډیره د اوچت نسب ولا ده چې خدیجه کبرا ده رسول الله ورته ولینا زبې وکم هغه په چرته ما سره واده کوي ډیره مالدار ده ډیره د اوچت نسب ولا ده ډیره قیمتي زنانه ده او ډیر خلکو زما مکه به جرګي کړی دي چاله ور کړی نه ده وېزه سي چې موارم سره ته وکم ویخه ترونه ویلې ابو طالب او حمزه رضی الله عنه د دوړه د خدیجه کبرا خو له وراله نبی کریم علیه الصلاه والسلام له جرګه ور باندې وکړه هغه ویل چې زبر سره نکاح کوم په دې شرط باندې چې مال به شلو خان راکوي شلو خان ورته په مہر کې مقرر کړو هغه خطبه چې د ابو طالب ویلي قانون دا چې په نکاح کې باید اول خطبه ویل شي دغه نور سبا خبره وشي زموږ بری خلکو کې د عادت دی اول نکاح وتړي دغه نور سبا خطبه کوي د جمعې فرض باندې اول خطبه خلک کوي کنه اول مونږ کې ورسره خطبه کوي اول خطبه د ورسره مونږ سنت طریقه په خطبه کې دا ده چې اول په خطبه وایي دغه نور سبا خبره وکړي چې پلانې د پلانې نور په مقابل د دومره مہر کې مدله په نکاح باندې ورکړه د خدیجه کبرا سره واده وش چې کله واده وشو د دې خدیجه رضی الله عنها ډیر ناشنا فضائل ورسره ان شاء الله د رسول الله د بیان مبارک راځي نظر تنعیم وغیرہ باندې ذکر کړی دي او د شریعت کتابونو یو خصوصیت دا ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې په عمر کې چې کړه دا سره په نکاح باندې واخسته بل زنانه چرته ونه کړله رسول الله 25 کلن دي او خدیجه کبرا د 40 کلو په عمر باندې ده لیکن محمد صلی الله علیه وسلم د خپل ځواني ټوله دله تیر کړ ډیره کمالي زنانه و د رسول الله د تربیت وکړه لګره بچي وجه دا چې رسول الله د 500 کلو په عمر د مور نه پاتې شوی د دوا میاشتو په دې حمل باندې او چې پلار وفات شو
اته کاله 2 میاشتې ولس ورځې چې نکي وفات شو نو ډیر د شو ناشنا کیفیت کې پیدا شوی دی الله ورته د مشه زنانه په نکاح باندې ورکړي چې د مرغونی تربیت وکړي ډیر تسلی به ورته ورکوله نو د خدیجه رضی الله عنها په نکاح کې بل واده چرته ونه کی دویم ناشنا کمال پکې داري اولنې اق زنانه چې محمد رسول الله باندې زنانه کې ایمان راوړي دي زنانه ډېر قیمتي مخلوق دي په اسلام کې اوله شهیده هغه زنانه د سمیه رضی الله تعالی عنها د فرعون د خونه اوله شهیده چې ماشطه دغه نور سبب بل شهیده چې اسیا بنت مزاحم او په زنانو کې چې اول ایمان رسول الله باندې راوړي دغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها بنت خویلد درې مخې دوه خوندانو یو عائز او بل حاله درې نبی کریم علیه السلام او بل نشه مسله پکې ده د رب العالمین د خوانه په خدیجه باندې سلام را لګل شوی دی جبرئیل راغی او رسول الله له ویلي چې ستا خوانه به زنانه راځي خدیجه پاغي باندې د رب العالمین د خوانه سلام دی الله رب عزت په هیڅ هم سلام نه لګل مگر پم دی او د شي ورته وایا چې رب العالمین په تابانه سلام را لګل او د سلام نو ورسا الله رب عزت تعالی په جنت کې د ملغلر نه یو بنگله جوړه کړی دا چې نه به الف ستړي کیږي او نو پکې شور وي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یولس بیبینه وی لیکن کله چې رسول الله پاتې تقریبا 9 زنانه د نکاح کې وي په دې کې 15 قریشي وي او د څلور عامي د يهودي او سوال من المغربينو نعوذ بالله من ذلك چې رسول الله خو خواهش پرس انسان دی ولس بیبینه ولي کړی اعتراضونه پر رسول الله باندې په قسم حالات کې کوي کله دا خبره کوي چې ګوره دا سره کوم سړی دی دین راوړی دی سخت دری سړی دی او دا چې په خلکو کې دهشت او ډار خوري د قتل او قتال نه بل کار نشته او دا کار دی او دا کله د مسلمانانو کې د ظاهر پیشکاری کوي یا رسول الله خواهش پرس انسان ولس بیبینه کړی دی او حالن کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین د سلوریم سره ځوانانو زور ور کړو په دې وخت کې په کار د شډيري به نه کړی وي لیکن په دې ولس به باندې چې رسول الله صبر کړی دا د رسول الله انتهایی صبر دی چې کړی دی او بل دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د رب العالمین دا دومره به نه ور کړی خو الله ور کړی زما ته پیسه ما ته په ولې خپه کېږي د الله نبی او رب العالمین ورته دی ولس به نه ور کړی دی ستا پیسه زما پیسه الله په خپل نبی باندې قسم رحمتونه کوي قرآنی ور کړی دی منصب د نبوت ور کړی دی د بیبینه ورته جهیز کړی دی ما تر پاره د څلور جواز سره اضافه نور نشته زړه دی انسان باندې خورینه او بل که چیرته دا خواهش پرس په کار دا چې پیغلی زنانه کړي د رسول الله د الله بیبینه ټول کونډې وي یو بیبي په دې کې عائشه رضی الله عنها هغه پیغلا وا هغه څنګه غالبا د هجرت نه 3 کال وړاندې په لسم کال د نبوت باندې د دې کوژدن پر رسول الله باندې وشوا او به په دویم کال د هجرت باندې دا واده شو د 9 کالو په عمر باندې په 9 کالو کې به یو ماشوم نه څه خواهش پرستی وشي هغه به شرط خواهش پوره شي رسول الله چې کله وفات کیږي تقریبا 13 کالو په عمر باندې پاتې ده لیکن مقصد پکې دا دی چې د عائشه رضی الله عنها تربیت رسول الله په دې کور کې وشو او عائشه هغه وچه زنانه ده ام عبد الله د نبی کریم علیه السلام پیغله بیبي د 13 کالو په عمر باندې وفات شوه د عرش د پاس رب العالمین د دې برائت کړي د رسول الله په بیبيانو کې پیغلا د دې په نوبت کې رسول الله وفات شوی دی اخر وخت کې د رسول الله سره د دې په غي کې د دې لاړې د رسول الله سره وځي شوی دی د مسواک په وخت کې د دې په دې کوټه کې دفن دا اول خلیفہ لور یو نشه کمالي زنانه ده ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غالبا په ولسم د رمضان باندې د شنبه په شپه باندې وفات شوی ده جنت البقیع کې دفن ده جنازه ور باندې ابو هريره سب کړی ده تقریبا 12 احادیث ټول نقل دي نو دا سوال د خلکو به زیات دی چې رسول الله خواهش پرست ډیری کړي دي دیم د ډیری زنانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې بنیاد باندې کړی دي چې رسول الله د ټول امت ذمہوارو الله رب عزت د زنانه په نکاح باندې ورکړي تر څو پوری دا سره په دین کې شریک شي د دنه دین زده کې او به د نور خلکو ډیر په اساني باندې نقل او بل نشه کار داو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام با هغه د ازیت زنانه په دی وجه باندې وکړي چې عربو به زوم د شي عزت او اکرام کول کده خپل بچي الا الموده في القربى قران کې غالبا سوره شورا کې الله دا ویلي ده معنا دا چې تاسو سوال نه کوم مګر خپل مابین کې خپل ولی کوي یا اسمر خپل ولی لحاظ وکي یا هغه کارونه وکي چې باغی باندې رب العالمین له ورنځ کېږي چې هغه تهجد کوي سجدي کوي دعاګانې د الله نه غواړي نفلونه کوي قران سره تعلق لري صدقې کوي جهادونه کوي اخلاص کوي په ملائکه باندې ایمان راوړي منځونه وکي زکات ورکي پنبيو باندې نیک عمل نو د زوم بده شي اکرام دې کول لکه د بچي تر څو پر رسول الله په تایید کې داخله ګذريږي به عربان کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو زنانه په کاکړي دغه د مور او پلار د اکرام د وچی لکه ابو بکر ام رومان تا د
عائشه رضی الله عنها مور پلار و لیکن د عائشه سره چې په دې وخت کې د نکاح وکړه ولې وکړه ستر د دې لپاره چې ابوبکر خوشاله شي او کله د زنانه د خوشحالي لپاره رسول الله وسره وعده کړی لکه ام حبیبه دا چې کله حبش ولار د دې خاون چې د ایسا کافر شو نصرانی د دې خپل بيبینه طلب وکړي چې تم راشه نصرانی دین لا راوړه و ما پر رسول الله باندې ایمان راوړې زنه نصرانی څخه کوم زه اسلام بچي نبی کریم علیه السلام د دې د غیرت چې وکړو دغه سره نکاح وکړه نجاشي پاچا لې ویلې چې دیلا څلور سو دینار ورکړه تقریبا درهمه دینار تقریبا دغه 300 درهم جوړیږي شاوخوا نجاشي بادشاہ چې کله دغه نکاح وکړ رسول الله لدای په مہر کې ورکړه خلکو چې دې ورته وی کی نه تر څو پرې پتا شو مله خوراک کو ځکه دا قانون دی چې سړی نکاح وکړي نو باید څه خوراک په ملګرو باندې وکړي ام سلمہ په دې مناسبت باندې په نکاح کړ چې دا د ابو سلمہ خزوا د رسول الله رضی ورندار وا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام انا ابو سلمہ دا د سویبی اولاد ورزئی د حلیمه سعدیه د رسول الله رضی الله عبد الله ایو خورشیمانو می د بل نفیسا اما د سویبین رضی الله چې هغه ابو سلمہ او چې کله هغه وفات شو نو ام سلمہ په دې مناسبت باندې واسه چې دا ما وردار ده تر څو پرې دا خوشاله شي پیغمبر رسول الله په دې مناسبت باندې نکاحونه زیات کړی دي او بل نشه کمال په خدیجه کې دا دی چې د رسول الله د ټول اولاد د خدیجې نه الله پیدا کړی دي اولنې بچی چې قاسم وشو قاسم د نبی کریم علیه السلام اسم کلیم ابو القاسم څوک دا رشفت مې شو په عمر باندې وفات شو څوک د 5 یا د 2 کلو په عمر باندې او بعضي انسانانو په دې عمر کې وفات شو د په اسمانه سوري کولای شو د رسول الله اسم کلیم ابو القاسم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نوم او د نورو انبیانو نمونه دا سړی په دې ځمانه کې خودلې شي په بچو باندې کې خودلې شي اما اسم کلیم د رسول الله سره نشي کو خودلې لیکن امام نووي رحمت الله علیه فرمایي چې د رسول الله په حیات پورې خاص شکل وفات شوی دی چې سړی په ځمانه ابو القاسم کې د موسیقي کوي شي د ملائکه نمونه سره به په ځمانه کې نه دي امام مالک رحمت الله علیه د عمر څخه دا خبره نقل کړې ده یا د قشه امام مالک په وړاندې وچاري جبريل نوم په ځمانه کې کوړې سخت غوسه شو چې ولنو نمونه قد چې تاسو دا کې خودل د قاسم نه ورسره زینب وشوله دا د رسول الله لوروا به دغه نور سره بل لورو شرقیه بل لورو شوله فاطمه الزهراء به بل لورو شو ام کلثوم دغه نور سره بل بچو شو عبد الله دغه نوم طيب دی بل طاهر دی بدل عبد الله دا درې وړيو نمونه دي دا دوه اسماء صفاتیا د مزمز کې به د مقوقس بادشاہ د خوانه ماریا قبطیه رسول الله له حدیث شو دغه یو بچو شو ابراهیم هغه چې کله وفات شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بډاوالي بچو ډېر انتهازات هم ژړل د سترګې نه وکړاړي او ژړا په کار د بدی شرط باندې چې کله انسان د مخ غریوان وغیرہ دا ونشلي به ژړا انسان کله راځي چې کله سړی قران کې تدبر وکړي د الله په انعاماتو کې سوچ وکړي د حساب کتاب حالات را مخې لکې د جهنم حالات را مخې لکې د رب العالمین عظمت را مخې لکې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دومره ګرانه و خدیجه چې کله هر وخت بر رسول الله دا یادوله عائشه رضی الله عنها کله غیرت کړه ورکه چې بل بیبي نشم دی خدیجه دی انها كانت وكانت عائشه خدیجه کې خدا کارو دا تر دې پورې ورځ وی د غیلو رااله رسول الله ویل الله دې حالکا عائشه به دې باندې غیرت کړه دوی ورته وغوښته چې کله به ذبح وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام به خدیجه پر خپلوانو باندې دا خرج کوله د خدیجه دوستانو سره رسول الله احسانونه کول تر څو پورې دا هغه حق پوره کړي 15 کلو عمر پورې داو د رسول الله رسیدل وشول 15 کلو کې وسره نکاح کړو لیکن دا د خدیجه سره دا واده ولي په دې کې لوی پیدا دار و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د واده او غیر واده عمر تیر شو د فقر او غیر فقر عمر په تیر شو د سفر او غیر سفر د عمر په تیر شو تر څو پر محمد صلی الله علیه وسلم یو ټین غونډه انسان شي جهادونه او وغیرہ چې کله 15 کلونه ورشي د دین نه په دې خو ان شاء الله که چرشه به برج باندې شرط ژوندیو نه به د نبوت مسله د رسول الله شروع کیږي هغه وګوي رب العالمین دې مو تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي